السلام علیکم. نوی ویډیو سره تاسو غرکلی وئ. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو مینوالو په سوشل میډیا په مخه باندې تازه خبر را مخې ته شوی دی چې مشهور فنکار دوستانو چې په سوشل میډیا باندې یو مشهور ورکر رګوبی باندې چې کوم مشهور خپل نوم یې پرلې واخیدو، هغه باندې 13 ورځ خپلو دشمندارو قاتلانه حمله وکړه او په هغه قاتلانه حمله کې هغه رګوبی چې خپل نوم یې پرلې واخید دی خپل دشمندارو ډېر زیات په بدخار سره قتل کړو. رګوبی دشمني وه. رګوبی 4 کارتونونه کړي چې د هغه 4 کارتونو نه بعد رګوبی چې کوم دی هغه په جیل کې ګرفتار شوی او بیا د هغه جیل ګرفتارولو نه بعد د رګوبی ویډیو هم په سوشل میډیا باندې اپلوډ شوی وه چې په هغه ویډیو کې رګوبی ویلي و چې د 4 نور پاتې زه به هغه هم ختموم، خو بیا رګوبی سره هغه دشمندار روغه وکړله. هغه دشمندارو په زړه کې یو غوسه وه، هغه غوسه نن دشمندار وباسله او رګوبی یې قتل کړو. په کومه طریقه یې قتل کړو، د رګوبی د قتل مکمل معلومات تاسو ته دلته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې مکمل معلومات نه ځان خبر کړئ. دغه رنګې نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، نشان ورڅخه خامخا واخلئ. زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو مینوالو ډېر زیات ظلم شوی، ډېر زیات افسوسناکه، ډېر زیات دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده. پرلې واخد نومي کس دوستانو چې په رګوبی باندې مشهور و، هغه 13 ورځ خپلو قاتلانو یعنې خپلو دشمندارانو قتل کړو. رګوبی دشمني وه. په هغه دشمنۍ کې رګوبی خپله ځواني تباه کړله، خپله ځواني یې تباه او برباده کړه. هغه ځواني تباه برباده کېدو نه بعد رګوبی دوستانو هغه بیا ګرفتار شوی او بیا د هغه ګرفتارو نه بعد رګوبی رها شو، د جیل نه ضمانت یې منظور شو. بیا د هغوی دشمندارانو سره روغه شوه، خو هغه دشمندارانو د روغې نه باوجود هم په رګوبی باندې حمله وکړه او رګوبی یې ډېر زیات په بدخال سره قتل کړو. دوستانو موږ ټول تاسو ته دا ګزارش کوو چې تاسو په داسې قسمه حالاتو کې هېڅ قسمه داسې قسمه حالت حرکت مو چلوئ چې تاسو روغ وکړئ، بیا د هغې نه بعد تاسو بیا هم هغه مسلمان ورور ته داسې قسمه نقصان رسوئ. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، نشان ورڅخه خامخا ووهئ. زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.